السلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د منځ آداب پدې کې دوه خبريات ساتي د مختلف ارکان دي د منځ شرایط دي خو موږ ورته د منځ د آداب یو عنوان ورکو منځ چې کوم د عربی کې لفظ صلات ویل شي نن زموږ د هغه په آداب باندې بیان دي نو د منځ یو عمومي آداب دي لکه پاګه کې اولنې نمبر دی چې د منځ مسائل د زده کول چې هر انسان د منځ غو مسائل زده کی کوم چې د هر انسان د ژوندۍ د پاره لازمي دي ځکه که تاسو خیال کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین امر خپل اولاد تکوي او امر وی قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء دا سپارام څه خبره نه ده معمولی شان خبره نه ده بلکې ویون کې چې چاته ویل کوي په زور ورته وي نو چې کله معنا دا شو کله تاسو بچي وو کالو ته ورسي تاسو ورته د منځ حکم کوي زور پی کوي قار او غصه ورته په منځ باندې کوي کله چې لاسو کالو ته ورسي او دا بیا منځ نه کوي د الله نبی فرمای بیا ډبوي نو دا یو لازمی مسئله ده که تاسو خیال کړئ بچي د وو کالو ده نه پیروجه خلق نسی نه په خلق زکات ورکوي او نه اسلام ورته ویل نه په خلق حج کوي او نه په دغه بچي باندې بل سزوري ومنځ دومره مهم او لازم عبادت دی چې وو کالو ته ورسیږي نو تاسو پیغمبر وای چې په زور ورته حکم کوي یعنی په غصه باندې خپل روب او دباو سره د دې حدیث اصل مفهوم دا دی که تاسو د امر معنی یادې بیا به تاسو پته ولګي چې په بچی باندې سختی شته او کنهشته بچی مونږ کوا کومونځ نه کې الله سو کالو ته ورسید او مونږ نه کاو ډبوي او دا بازی په کې بیا یو مسأله کوي چې کله باریخ شو مونږ نه کاو د دینه بعد وای پلاری وهلې نشي ها وهلې نشي خو کور ورته جدا کوي بالغ شکنه د بلوغت ټول مسائل ورته متوجي شو بلکې دې کې زین ته دا مسله واچوي چې زه یو مثال په دې ورکوم د ټولو نه مهم لازمی چیز چې د انسان په ژوندۍ کې خوراک دی کدرې سلور ورځې انسان خوراک ونه کی نو د خپل ژوندۍ نه بلا سوینځي او د دنیا نه روان شي خو د دې ټولو نه هټ کر په هټ درمۍ سه یو مسأله زه انترازي امام ابن جوزی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړي کم سړی چې د منځ اهتمام نه کوي او کم خوراک د خپل خېټې ته اچي هغه خوراک هم دی انسان ته خیر او آزار کوي تم خپل ګنده خېټې ته ولي اچي عرب پتور کوي کم سړی منځ نه کوي اذان اوري منځ نه کوي دې سړی باندې خزه طلاقيږي دا عرب پتور کوي پاکستانی علما خو پریدا عربو دا فتوا ده او د پاکستان علما علم په کار دي دا فتوا ورکي وجه دا ده فرق په مابین د مسلمانو د کافر کې منځ دی زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کفر فتوا په نه دا ورکړي خو ګوره نکاح ته خطر جوړیږي لکه بعض علما فرمایي چې د چا په گاون کې یو کس دی هغه د منځ اهتمام نه کوي ستا په گاون کې وسیږي او منځ مسجد ته نزي داسې سړی سه گاونګيري پرېدا قرآن الحب فی الله والبغض فی الله اسنه چې د کور کم لعنت راولېږي هغه په تا باندې رانشي خوانه به کور کې یو پلار یا یو کس به مزدوري کوله د خلکو به زمینداری کولی کستاسو خیالي هغه زمیندار به ټول کور ته کافی کیدا خوراکي به برکات وجه داوا سار مسجد کې ماخستان مسجد کې د منځ اهتمام به کو برکات ورسم وز دور کې مازیګر نه ماخام پوری مازیګر منځ کرکټ میدان کې ماخام اذان وشي د کرکټ میدان کې
نو مونږ له خود سره راځي نو چې کله د مونږ اهتمام نه کوي نو د هغې په وجه باندې د کور برکات یې الله جل جلاله اوچتوي او چې د کور برکات یې الله اوچت کړو 10 کسه مزدوري کوي خو څه برکات پکې نشته او نبی فرمایي چې په ورځ د قیامت د مونږ د پرېښودونکي انجام د فرعون حامان او قارون سوی یا خو به ددنه د خپلې ذمهوارۍ په وجه باندې مونږ پاتې کیږي نو فرعون حامان سه د وزارت د وجنه قارون سه د مال د وجنه د دې څو وجوهاتونه خلک مونږ پریدي او دا کم خلک چې وایي تاسو ایمان صرف په مونږ کې خو دی یاد ولره دا سړی نه دا ایمان نشي تیرولی د هغه شیز توهین کوي کم سیس چې الله جل جلاله فاول سره وخت ذکر کړ قرآن کې الله فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة خلفا اهل توي خلیفګان او غلال د دنیا نه خلفن نه اهل رال د لام په ساکین سره خلفن نه اهل توي سوجن نه اهلو الله یو وجه ذکر کړ اضاعوا الصلاة منزونه ضایع کړو واتبعوا الشهوات او تابعداري د شهوات شروع کړه نو دا نه اهل الله وي زبې غي په جهنم کې او مقام د اغه ته اچو نو د مونږ هغه اهتمام نشته مونږ دومره مهم لازم عبادت دی چې الله جل جلاله د باچا د پاره زکات او حج هم نه ذکر کړي مونږ ذکر کړل او دا وي تاسو ایمان صرف اسلام په مونږ کې خو دی دا توهین د سواجه نه کوي ګوره کله کله خلکو ته ګوري علماء سو پارچا کې خوبات شته یو علماء حق دی یو علماء سو دی د دې په باره کې تاسو نسوک سوال وکي جی سوک دی حق سوک دی صفا جواب داده حق و قرآن حدیث ته ګوري او سو به د خلکو تندو ته ګوري نو دا سو دی ابد پزمکه باندې چې دی خلکو ته ګوري د مونږ توهین وکه خلکو ته وایي چې مونږ څه شی دی بس بیا خلک به تاسو روان شي دا ټیک وای ځکه مونږ یالته معاف کو دا د پلار وراثت نه دی خو نن خو اسلامي معاشره نشته کنه که تاسو خیالي سکولونو کې به فخوان مونږ ویل کېده د ساره شپږ کلمې به ویل کېده آمنت بالله به ویل کېده نن په سکولونو کې انشته استاد کار پرې خو په کور کې به مور خور پلار به په مونږ باندې بچي ودراو نن څوک نه ودري هغه کار پرې خو دی هغه دین صرف لاړ او د مسجد د امام سره خاص شو نو اولادم لاړ به سره ته زوی چې نن د الله حق ضایع کول شروع کړو سبال به ستا حق ضایع نه کی پلار امور نو پلار امور ذمہواری ده چې په خپل بچی باندې حق نظر وکي متنفر د عالمانو نه کی ګینه د دې خول دی اوف کلمه موعد مور پلار په مخ کې امر ته الله خول دی او د الله په پیغمبر ته او د پیغمبر علی السلام وارث نن معاشري ته خي ونن دي خلک متنفر کوي او د فرق نه کوي ستا بچی له سبب ته خلاف ودرېږي نن زما به خلاف ولاړ هیڅ فرق نه کوي سبب ته ودرېږي خدای اهتمامات خلکو پرې خو دو اهتمام استاد پرې خو دو کور کې مور پلار پرې خو دو ورور پرې خو دو لال د مسجد صدا شي خاص شو نو دا ډیره مهمه موضوع او د ټول لازمي سیس په دنیا کې عبادت او په عبادتو کې مونږ دي مونږ حدیث مبارک کې راځي چې مونږ د مؤمن معراج دی مونږ د مؤمن معراج دی جهاد څومره مهم او لازم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جنگ میدان کې د خپل سورلۍ نه کوشو په منځ ودرید حسن فرمای رضی الله تعالی عنہ زوی چې تیران د سرا ورید څنګه چې باران راوریږي امر دی چې بابا تیر راوریږي بچیا مرګ نه موږ نه یریږو مرګ په موږ رالويږي یا موږ په مرګ رالويږو موږ د دین هیڅ پروا نه لرو او په مونږ باندې ودرې د میدان جنگ کې مونږ کا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غو دا حالت ازما استاد حالت دی پندای کې می دل د مسجد ته نشم تلی
او چې په شلم کلی کې جنازه بیا د پنډۍ دړم خی ولا زو سواجی نه چې بیا زماره پلار پر جنازه کې غاڼي زماره بچی په جنازه کې غاڼي زما په جنازه کې غاڼي ول تاواز موچات السلام علیکم چې خلکو ته پته ولګي چې پلان کې خان صاحب راغل دي جنازې ته پلان کې راغل دي د مونږ اهتمام نشته په پنډۍ داړي او جنازې لبیا تلې شي مونږ له مسجد ته په پنډۍ او په سر باندې دي او چې سار له مزدورۍ لشي بیا شلم کلی ته رسیدې شي دیاړي کولې شي مصریتوب کولې شي مونږ نه شي کولې زته وای د ایمان ستاسو خپل ذهن کې قبول دي د اسلام ستاسو خپل ذهن کې قبول دي زما مراد دا چې امام ابن جوزی رحمت الله علیه چې خوراک څومره د انسان ملګری دی کدا ورسنۍ نو د مړ شي او د خوراک د لپاره موږ څه نه کو دا مرګري اصیلو خدغه خوراک چې تا بټول ورځ سخت تیر کړه او په ماخام له باندې تا مون ستر کو پری دی خو دغه نونې درته خیره کوي الله دې تا ځای کې څنګه دې ځای کړه څه خو دې ګنده زګین نو یعنی ګنده ورته د نونې تم پته لګي خوراک تم پته لګي چې دا ګنده دی چې کوم سړی د مونږ اهتمام نه کوي خدا خو زمونږ استاد یو بانه ده چې جی زماز له صفا دی خیر که زم مسجد ته نظم زه حیران پدیم چې د ازلونه د صحابه وګندو د ازلونه د علماء وګنده دي د ازلونه د پیغمبرانو وګندو چې هغه بل منځ دومره اهتمام کا او د دزله صفا د مسجد ته نزي الله نه یې پکار نو ولنه د منځ مسائل دا په بچو باندې بمزدا کې او په خپل به مزدا کې بلکې د دې تربیتی درس چې کال سر په کور کې جاری په هر کور کې بارزګین کې خلکو ته پته لګي دویم د منځ د وخت نه مخکې به د منځ تیاری وکړي چې زه مهم لازم عبادت لروانیم دریم د منځ د پاره به پاکي او صفا جامع اغوندي د سې کپړې ابنا چې پاغي کې منځ نه ادا کی څنګه به کې منځ نه ادا کیږي مثال به تور تاسو جامع واغوستي چې پاغي کې ته د یو عادت نشیتلې کوجدن ته نشیتلې د خاص کس ملاقات ته کې نشي ورتلې نو ته پاغه لباس کې د الله څنګه ملاقات ته ځي حدیث کې خرازي چې منځ د مؤمن معراج دی معراج څه ته د الله سره دیدار ملاقات دی الحمدلله رب العالمین قال الرب مجدني ربي بنده چې الحمدلله الله وای زما بنده زما بڑائی بیان کړه زما حمد بیان کو الرحمن الرحیم وای الله وای زما صفات بیان کو مالک یوم الدین وای الله وای زما د بچای قرار وکړو ایاک نعبد و ایاک نستعین الله فرمای دا زما د دې بنده په مابین کې پټ راز دی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زما بنده سو مختادي ورته ورکړي شیدای دعا وکړه نو دا خو د مؤمن د رب سره معراج دی ملاقات دی لہذا په پاک او صفا لباس کې به د الله ملاقات تزي سلورم نمبر سر نه دی سر یختو دا بیا رومیال دي تاو کی کرو کچرته ټوفي ورسنه باقی دي ټوفي بسره منز بلا عذر چې ته ټوپۍ نه پسرې لکه بعضی خلک دا مکروه دی فقها لیکي تر دې دا پوری چې کم سړی په بازار کې په خالی سر ګرځي دا مردود الشهادت دی شهادت به نشي قبلولې رد کولې بشي گواہی کې به نشي تلې خدا خو انګريز لعنتی په مونږ کې دا فساد راواچوي چې یار جی ټوپۍ په مونږ باندې کې خو دی اواز خلک ډالم شروع کړي ټول په دیوان متفق دي چې ټوپۍ په پمونس کې پسره هیڅ اختلاف په دې کې نشته دا واړه واړه رسالو الہیدی چې دا رامیتوب کې د حدیث و زراتو باقي غټ علماء ته وګوره مولانا محمود داود غزنوی ثنا الله امر تسری میاں نذیر حسین دهلوی د دې علماء د هغه د مکروه والی فتوا ورکړل خو خپل نه مني پنځم نمبر با جماعت د منځ پابندي کول سنت مؤکده شد تاکیدن ده سخت تاکید پر اغل چې کوم سړی د جماعت سره منځ نه کې سیوا د دریو عذرونه نمبر 1 بنده ته د سی عذر راشي چې پلار کې دشمن دی کله مسجد ته ځین وز د دشمنی قتلای په دې حالت کې ک بنده په کور کې منځ وکي نو هیڅ فرق نه کوي ٹھیک
ټیک شو د دشمن یری پلار کې دومره سخت باران دی چې د لباس پاک نه پات کی کې د مسجد ته ورسی خو دلته مسله دا ځین ته واچوي چې د باران اوبو د لباس نه ګنده کوي خاطه شو استا په لباس په سیون خطا یا بارانی اوبو په دې سره انسان نه ګندګيږي دا پاک دي ها او کله مسجد ته ورسیم دنه وبس ساس بالکل د بکر رکوع سجده سره کولای نشي دی وجنه دریم شدت د مرض سختواله چې په بنده باندې ډیر سخت بیماری او مرض راشي د دې بیماری په تا باندې راغل دی یا بیمار ست په هسپتال کې چې کته تیزي نو د ځان د تلو خطر ده نو جسم بچ کولم فرض دي د ځان حفاظت هم فرض دی او منظم فرض دی خو دلته جسم بچ کول فرض عین دي او مسجد ته تل سنت مؤکده شدو تاکیدان دي نو سنت خیر ده کدی ته پری دی دلته منځ وکي باقی د دین علاوه په کور کې منځ کول عربو فتوا په ډیره سخت ده درې امامان خو شي په مسجد کې منظم فرض دی واجب دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای سنت مؤکده شدو تاکیدان دی سخت تاکید په دی باندې راغل دی اذان आवाज انسان واری او مسجد تلال نشي اذان आवाज او مسجد تلال نشي نو د مونږ نه کیږي په کور کې احادیثو کې دی حدود پر راغل دي یعنی یو قول د واجب دی زمونږ د احناف او دویم د سنت مؤکده شدو تاکیدان دی او د دې په تزاسان مثال درکم نکاح ده منګه نکاح کیږي کنه چې ایجاب او قبول او مہر وشي ټیک ده خو چې د چا په نکاح کې خطبه نه ویلې شي ته قسم ورکړي چې به خپل نکاح باندې مطمئن نه وي مطمئن ولې دا سنت مؤکده ده سنت ده نو سیب با جماعت منځ د دې پابندي کول دا په هر مسلمان باندې لازم دي چې د با جماعت مسجد ته لاړ شي او په مسجد کې منځ ادا کړي شپږم کله چې مسجد ته د منځ د فارزین په اطمینان او په سکون سره مسجد ته ځي بعضی خلک د دې په رکوع کې امام وایي نه قانون په مسجد کې منډه وایي د دې منډې نه من راغله په مسجد کې په اطمینان ستل دي رکعت د خیر کستان لاړ شي خو په مسجد کې به منډه نه وي او نه په لار کې منډه بالکل په سکون او په اطمینان سره ځي لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله په رکوع کې ولید نو را منډه کړه او رکوع ورسوله نبی علیہ السلام ورته وایي الله دې استحرس نورم زیات کی چې تاسو ما سره رکعت رساو خلا تعود بیا د سیمه کو دوباره یعنی په مسجد کې منډي بیا د پاره موخه بعضی خلک د دې اهتمام نه کوي دا کار ګوره مکروه دی مسجد کې منډي وهل دا کار مکروه دی مسجد کې به منډي نه وي وم نمبر منس کې ټیمی مسجد ته تمخ کی راغله تحیت الوضو ورکات او کا تحیت المسجد وستیم شتا ذکر او اذکار تلاوت کوا پالتو خبري چې دی دا بنه کې دادو مسجد د منز د آدابونه دي اتم نمبر د منز د ادا کولو په وخت کې سب چې دا صحیح کول په خپل باندې د صفونو په درمیان کې خلا نه د پرې خودل پکار یعنی دا صف یو مخ کې ولاړی لګي او رستو ولاړی د سن دی ولی د ولو سره برابر ول پکار دي ودرې د پکار دي دا خلا پکې نه پری دي رسول الله به د ډیر غټ اهتمام کاو کله نا کله په خپل په سب باندې ګرځیدو او چې بیا کله خلک عادت شو نو دا غینه بعد بیا دومره اهتمام نه صفونه برابر کوي کستاسو صفونه ګډ وډ شو زلونه هم دی بل سره ګډ وډ شي او مسجد ته راتلو خو وجم دا چې انسانان دیو بل سره ودرېږي او دیو بل سره بغض د ځلنه ختم شي او دلته هر سړي ته خپل مقام پاته ولګي چې مونږ ټول الله ته ګوره یو شانتي او قبر د ځلنه ختم شي مسجد کې صرف فار ودرېږي زموږ د ځلونو نه قبر ختم شي حسد ختم شي دا دوه غټي ګناونه دي چې په ابتدا کې دا بني آدم سره شوي دي یو ورسه قبر شوی دی شیطان ځان د دیو نغوره ګڼل دی دویم حسد ورسه شوی دی او د مسجد کې په سب کې د سیده ودرېدو وجم دار چې انسانانو د ځلونو حسد ختم شي چې سیده څنګه دلته ولاړ د زموږ ځلونه سیده شي او موږ ټول یو شان انسانان یو په موږ کې دا نشته چې غټ دی او کچې انسان خپل حقیقت پته ولګي کنه اسلام همیشه د پاره دا نه دی کړی چې په دې کوم کارونو باندې اهتمام ورکړل په دې کې د اسلام پیدا ده
نه په دې کې د انسانانو خپل پیډې دي خو واجب کې اصل کې د زیدا چې کولونه پاتې شي یو حکم راځه یو حکم چې انسانان کوي په دنیا کې نو په دې کې د اسلام پیدا نشته اسلام وګي صرف دوره پیدا چې دا مسلمان دي باقي د انسانانو خپل پیدا د غوسه کنټرول چې ما په تیر درس کې ویل غوسه کنټرول شو ایو درجه لري او دویم غوسه کنټرول نشو غوسه کنټرولي شو د غوسې د کنټرول نه انسانان ته څه پیدا دي انسان زمکه تلال شي نو خپل حقیقت ته دي دغه شانته حسد بغض کینه دا چې موته رزل نه وباسو دا صرف د مسجد په حساب کې د انسان حقیقت ته سوچ راشي چې موږ ټول یو شانتي الله ته ولاړ څنګه چې دا محتاج دی غریب دی د سید مالدار الله ته ولاړ دی محتاج دی انسانان ته پته ولګي عزت ډیر غټ اطمینان حاصل شي بار موږ څه سلوبي نه کوو یو بل ته په کم نظر باندې ګورو خو په مسجد کې چې کله ما اجي سب یو ځای ودرېدو اجي سب سډیر مال دی خو زما ذهن کې دا راشي چې سمال لا ویل دا مرتد وي کنو رار سکرانو چې کنو خو رب ته محتاجي او شانت نو که انسان سوچ وکي اصلات باندې زما زګین کې بیان په لفظ صلات باندې ماته ویل په مونږ خبر او کنه بیا خو د مونږ خبرو ته مونږ لام نه لوي مسائل کله انسان حل کوي زما عادت دار چې مات په یو مسله کې جیجک نشته زه چې شروع وکم په ګنټو په یوې وغږې دی شم شکر الحمدلله خو ما باغی کې اوسو حقیقتونه بیانول یعنی وجوهات وجه صد د دې کار واجب په مونږ کې سره د دې کار بیا ماته یو څه پکې ویل چې یار زه حیران شو ما وکي دا خبره وکړه اخیره کې چې سب کې زما استاد ودریدو وجه صدا بار زمونږ حالات بدلی زمولایم سوق دم دی سوق ناچګانی والا دی سوق بار کاروباری دی سوق ډرایور دی سوق ټیچر دی سوق پروفیسور دی سوق ډاکټر دی خو ګره موږ چې په مسجد کې یو شان بالکل الله ته ودریږو کنه هر یو یو سی زیات دې سواجه ده وجه ده کته هر څه شي په خپل او پینځه ځل رب ته خپل حقیقت ترابلی چې هر انسان ماته محتاج دی غریب ته خپانه شي دا مالدار سیب ماته محتاج دی او مالدار شرط غریب بد ونه غني دا غریب هم ستاب شانتي زمانه غواړي څنګه چې ته د سیدا دی انسان خپل حقیقت ته مال رابلی نو ماته ویل زه حیران شوم یار اوس په موږ مسجد ته زو سوچم نه کړم صف درست کول چې دی دا غي وجه دام ده نه هم نمبر په خشوع زو سبا مونږ ادا کی بعض ځګینو کې د خلک د لستونی بری دا ګوره د قبر د علامت ښکاری دا بالکل نه کې خشوع زو په دې کې نشته دغه شان دي کې یو نکته ته ذهن رډی ساتي بعضی خلک صرف مسجد ترازی را پینسي د پړکونو چته زه خپل باندې اکثر زما سوچ نه کاته شوی خو زدیر ادي یره فکر ده کستاز لکی کبریو کنه خو پینسي د پړکونو همیشه بر سات ما مخ کی دور کې دی عالم بیان اوریده عجیب خوند کی خبرم پکې اوریدلی ورکوټی والی باندې هغه فرمایل چې بعضی خلک کې نه دا پنسل د فلکونو ولې ښکاته کوي په فلکوم یې پوری میخته دي ته څه جنې ځوان خو دې د هغه په فلکو باندې اختان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ رسول الله ته پوښتنه کوي د الله رسول د عیسی خو چې په ور کې ماسپل من الکعبین من الازار فی النار کم سړي چې پنسل د فلکونو ښکاته د عیسی په ور کې زمان اکثر ښکاته شوی زما سوچ نه نو خو علاقه پر حدیث کې لګیدل چې د وجه د قبر نه یو ځان اوچت غنلو د وجه نه بتر الحق متن ناس قبر تعریف دی خلق ذلیل غنل حق لدی کور کول یا د قصد یو سړی نه اوچته بیا په انسان کفر تراسی حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې زه پیر پر ریلګاډي کې روانم یو جوانو دغه د پنسل پر کو نخکته ما ورته ویل دا پنسل چاته کا ګناي کبیره ده فسق بجور دی ګناګاری سکنزلی وکړی دی ته بیا معافي وغوښت یا الله زما دې توبه زو بیا د پاره چاته رسي دعوتونه به زین ورکو نو بعض خلکو د ته وې دا بنسي چا دي کاږي خبرو ناشنا خبري شروع کی سه موږ مسلمانان یو ځوانان وس یو بیل دا راغې خزب پندای ښکار کوي والا کانی پټي دا سه حیرانتیا خبره ده
ستاسو خیال ما ته خلک خیسته وي څه چل به وشي خیسته شوې زما درته وایي خیسته خو دا پنسي اوچتوه د پړکونه ښه 10 نمبر د مونځ د ادا کولو کې به د فرایض واجباتو د سنت او غټ رعایت کې دا نه چې نن سنت کوم نه کوم دا سنت بار بار په خوده ګناه کبیره ده غټه ګناه په ګناه کې انسان راګیریږي ها یو صورت کله تاسو ډیر سخت شرعي عذر ده په حالات کې ونه کې خیر ده مثال په تور باندې یو سړی په بازار کې دی لري او د دنه گاړې راځي بیا گاړې بل لیټ راځي کې دی سنت وکین وس دی خیر د سنت دی بیا لیټ دی وکي بیا دیم کوي چې عادت د سجول نه کې د دنه سنت پاتې شي او فرایض او واجبات پر خودل خو او ظاهر خبره ده چې انسان کم حد ته رسي نو خو په خشوع زو څخه په خولي طریقې باندې دا یو عبادت د راټینګول په کار انسانانو یو لسم د مونږ په دوران کې اخوا دی خوا کتل نه سترګې اړول چې دي دام خلاف یا الله ګناه ده بار بار بعضی خلکو عادت جوړ کړي زه د دې وجه نه پلاري کوکم لګوم که نور فقها داسې نه وایي دا زه سواجن لګوم داس مګنئ چې زه رضانه وي خو ستا ذهنیت په خپله تا ته وایي چې دا ګناه ده بعضې خلک یې په منځ کې کله چته سترګې اوچتې کله یو طرف دا سر اړول خو مکروه تحریمي کار دی سر اړول او سینه اړول چې د منځ باطل کې ډاري کو خو که تا سر واړه منځ به پوره کې بیا به دوباره کې ټیم کې دن نه ده او دا سترګې اړول چې دا د منځ ثواب نه تا محروم وي نو په منځ کې بالکل لکه انسان ولاړ اوس به آدابو کې راشي خپل د سجدې ځای ته کتل په رکوع کې د دې دوانو غټو ګوتو ته کتل د میانځ ته کتل چې دا دوانو غټې ګوتې په نظر کې راشي په سجده کې خپلې پوزې ته کتل او په تشهد تحیات کې لمن ته کتل او کله چې اشهد الله وي ګوته دی چاته کړه نو دې ته کتل او که بیا دوه روایت دي زمونږ د احناف په نس دوه خبرې دي یا خو دا ګوته ښکته کا اشهد ان لا اله الا الله باندې ښکته کا او کنه ښکته کې اخیره پوری دی چاته نیولې نو دې ګوتې ته کتل او چې کله سلام ګرځې نو خیولې ته کتل او بل طرف ته سلام ګرځې غسولې ته کتل دې طریقه باندې مونږ دا کوزان د عادت جوړ کا کدا د اوس نه جوړ نو بیا بوډا شو دغه لوبه دي شروع کړي لکه باز په ګیره کې ګوتې وي او کله چې سر تاړي نو یاد ساتئ سر خلک په مونږ کې نه اړې راړي نو دا عملی کبیر دی کثیر چې ورته عملی کثیر دولسم په مونږ کې قرات په دوران کې په مانو غور کو مونږ باندې خور چاله یادول لازمی دي په دې مانو غور کول او کرچرته مونږ معنا ورته نه یادې په الفاظ باندې غټ غور کوي په آرام اطمینان سره یو لفظ ادا کول خو په خشوع زوس د لاس منټ په ځشل منټ نشي ورکول خپل الله چې د مونږ په موضوع پوي شي دیار لسم په یو رکعت کې یو سورت مکمل ویلو که غټ سورت نو سیسات تلاوت کا ام ټیک ده او کورګوټي سورت نو ټول سورت ویل سوال لسم اولنې رکعت د دویم رکعت په نسبت باندې اوږدول اولنې رکعت د دویم رکعت په نسبت باندې اوږدول او پنځلم سم نمبر په مونږ د په اطمینان ساده کول جلبازي د دینه په ځان ساتل ها یو صورت د دویم صورت نو اوږدول او د کدام خیال ساتل چې اول زه نو دویم کې بیا تاغین بعد کې قرآن په ترتیب چې څنګه لیکل مثال اولنې کې دي ختم الله علی قلوبهم وایو نو په دویم کې بیا د دینه اخوا وایي د سینې چې پاولنی کې ختم الله علی قلوبهم وایي په دویم کې د الف لام میم ذالک الکتاب شروع شپالسم په منځ کې اصلي نه کول ځکه د اصلي د شیطان د طرف نه او دا په انسان پسې خان چې دا خلکو لاو کی او که بیا هم ډیر سخت شي په ولاړ نو خیلاس په خلې خودل او په نور ارکانو کې نو غسلاس په دخله د پاستر ورته نیو او حتی الواسه کوشش کوي چې دا سره ونه کې دا سستی ده او منځ چې ده قامو کساله د منافقانو نه حدیث بیان شوی دی چې په منځ کې سستیانی کوي نو دا شس انسان جسم ډیر سخت سست کوي احادیث بابت کې به باندې ډیر غټ باس دي ولسم نمبر د منځ په دوران کې سترګې بندول چې دي دا نه کول
سترګې به نه بندې ځکه که تا ته 100 فکر په مونځ کې راځي په ښکاره سترګو خو په ښکاره سترګو به مونځ کې ځکه دا د سنت مطابق دی که فکر راغی امام بخاری په دې باندې باب قائم کړل تفکر فی الصلات په مونځ کې فکر نبی علیه السلام ته راغلی په کور کې چې کومه سونه پرته او مال پروتو او د مونځ نه بعد لاړ راوي صحابه کې تقسیم کړل چې ماته په مونځ کې دا خیال راغلی امام بخاری نو ګوره نبی علیه السلام په خپل فکر راغلی خو سترګې بندول لا نشته ګوره دا د سنت خلاف ورزي ده او زمونږ د اهل سنت والجماعت احناف دیوبند عقیده را ده بیت الخلاء یو سړی د سنت مطابق زی دا سړی بهتر دی دا هغه کس نه بهتر دی کوم چې زی بیت الله ته خو خلاف د سنت زی په مونږ کې کته ته 100 فکرونه راځي خو سترګې کولاو ساتل په مونږ کې سنت دي او سترګې بندول دا د سنتو خلاف ورزي ده نو کته ته فکر نم راځي سترګې دې بندي کړلې دا مونږ چې زموږ په نسبت اوله بهتر نه دي اتلسم نمبر بعضی خلک ګوتې په یو بل کې اوردانه کې ټق 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 دی ګوتې نو پورته کوي دا باندې کې دینه بزان ساتي نو لسم نمبر د مونږ چې کوم سړی کې داغه په مخ به تنه تیریږي او کچارتا بیا تا تل لازم دي نو زسي شیز بکی دي سوترا اغله خو اول په خپل په کار چې سوتري اهتمام وکي سوترا نه یو لرګي مخې ته ودري نو دا غنا خو به تیر شي نو دا به د مونږ حد صحیح شو سوترا دا لګه کاګه غونته کې ودرول مستحب دي چې یو طرف ته لګه کاګه شوی د بالکل سیده ډانګې مو ودروي کني ځا څه شی مو درین د سکاک به ودري صحیح او بل دار چې دا په کولاو میدان کې لازم دي د زینه شاس فډما باندې ولاړی مخې ته دي سوترای خو دی ډبا خو فيه نه کنه چې مخې ته دومره ځای صرف چې ته سجدا کې دا غینا خو حقته غړانګي بیا سوتری متری مګ دی شلم نمبر د مونږ نه بعد چې کوم سنت ذکرونه دی هغه کول د دې خاص اهتمام او یو شتم نمبر سړول په جماعت سره مونږ کول مسجد ته تل دویشتم نمبر نفل مونږ چې دا په کور کې ادا کول او درشتم نمبر د ګرمۍ په موسم کې د ماسپخین مونږ لیټ کول او په یخنۍ په موسم کې وختي کول زموږ په احناف په بعض مسجدونو کې سې ونیم بجا ټول مري خو څنګه بس خلک په عادت شوی دی وس کله دای چې راوسته پاو کمی وي ته په یخنۍ کې او په ګرمۍ کې بیا دوه نیمو ته بوتلې نو دا ډیر ښه ارکان د مونږ سودی نو د ودریدو په وخت کې نمبر 1 قبله ته مخ کې او سیده به ودریږي چې نظر دې د سجدي په ځګینی او سر به بالکل د سینې ته بلازن نه لګي چې سر د ښکته کړي د سي نیغ به کې نیغ سیده او سینه هم نه راوباسي نه به سینه راوباسي او نه به سر بالکل ټیټه په داسې حالات باندې ودرېږي اولنې نمبر 2 د خپې د اګوتې نه دي دا به قبلې طرف ته سیده کی درم دوان خپو په درمیان کې به فاصله پرې مناسب فاصله مثلا دا سلور ګوتې دومره پکې پرې خو دی شي نه زیات او نه کم باقی با خپل جسم ته ګوري د جسم په لحاظ چې څومره تباري دومره بخپي کولاوي زیات نه باز خلک کی وخت په اغه ځګین تر رسولي بل دلته وای څه شه د بل څه جنگولي وای د دې په مابین کې شیطان زمونږ ولاندې چې دا گیټ خلاص کړل د لاندې گیټ کې شیطان ولې نه چې په دغه ور کوټي سوري کې زور کوي سلورم سورۃ فاتحه قرات کولو کې بهتر ده چې سورۃ فاتحه کله چې هر آیات د جدا جدا وي الحمدلله رب العالمین بیا غلیش الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هر یو آیات جدا جدا ویل ٹھیک شو پر رکوع کې کله چې رکوع لزینو تکبیر به وي او رکوع ته پر رسیدو بعد تکبیر به څومره واخوي چې رکوع ته پکې ورسي د زینه چې یاد ویلې روست رکوع لزی یا رکوع لاړ شو پر رکوع کې چې الله اکبر نه په دې تلو دوران کې چې الله اکبر ختم کی څنګه چې جسم له حرکات ورکه تکبیر به شروع کی او چې جسم ودره تکبیر به ختم کی ٹھیک شو
او چې څنګه پاسې هم په دغه طریقه کې دا ماد په دی وجه باندې ویلو چې افعال د اذکار مونږ خو اصل کې مقصود اصلي د مونږ نه ذکر الله دی خو د افعال هم ذکر الله ګرځي د وجه د ذکر الله نه دی باندې صلات زما یو تقریر د هغه ته رجوع ذکر الله ګرځي د وجه د ذکر الله نه افعال ذکر الله ګرځي د وجه د ذکر الله نه نو د ذکر الله سره بالکل برابر کول لا پکار دي دویم خپې به سړی چې دی ګوتې به کولاو او خپل زنګنان به ونیسي په رکوع کې او د خپل دې ته به څه نوم وایي سنگل ورته وای دا به په تنانو سره لګې دي نه به جدا کی خا خو د بالکل بل مرګري طرف ته نه لې چې خواته سو کی دا به سیده تی جدا کی مضبوطی سره صحیح ده او ملا او سر به یو شان سیده کی د نه بعضی خلکو د سر بالکل ټیټ کړي او د املای چې د راي د سکونټی لکړي لکه په باندې چې بيخي د سلور خزو بوج تیر شوی د وس کونډي نه به سر اوچته او نه به بالکل ټیټه سیده وي او خزي چې دی د رکوع په وخت کې به هغه د طریقه کوي کنه چې هغه بلک شانتي د املا راټیټه کې د سر به لګ د سوچاتي په دې طریقه باندې بولاړي هغه به د سړو په شانتي رکوع نه کوي او خپل به د هغه دوانه یو ځای او د لاسونو بم د هغه سنگلی بم د جسم سره لګیدلی په دې طریقه باندې خزو جدا د سړو جدا درم رکوع په اطمینان سره بسترګي په د خپل خپو باندې لګي انسان چې کله په رکوع کې ولاړ د رکوع د اوچتېدو په وخت کې بس کې نمبر 1 د رکوع د اوچتېدو په وخت کې به سیده ودرېږي چې جسم بالکل د سینې چې سجدي ته یاد تلون کې پتا دی د سینې سیده به بالکل ودرېږي او دویم دا چې کله د رکوع نه ودرېږي نو کم ځګین ته وګوري په کم ځګین چې ته سجده کوي د سجدي په وخت کې سړی خپل املا به سیده کی او سجدی له بلاش اول چې کم اجزا د جسم زمکه ته نږدې دي او مخکې کیدي لکه زنګنان زمکه ته نږدې دي اول بدا کیدي بیا د لاس زمکه ته نږدې دي دا وکړي بیا پوزه نږدې ده پوزه وکړي بیا تندې اخیر سلورم نمبر به تندې کیدي او چې کله پاسینو څنګه طریقه وکړي چې کم د زمکه نه لري اجزا یا باول چې اول تندې بیا پوزه بیا لاس بیا زنګنان په دې طریقه باندې دویم سړی چې کله سجده کوي کنو نو خپل خېټه به د خپل پتنانو نه په دې باندې به بالکل گدینو د دینه به لري ساتي او د خپل سنگلی چې دی دا په پزمکه لکه د سپي په شانتي نګدي بلکې دا به د زمکه نه اوچاتي ساتي او خپل سولوین دا به اوچات ساتي او خزه چې دا خو ټول سجده کوي د دې په خلاف باندې درم سړی چې کله سجده کوي نو دا به دوانه خپې ودري او د دې خپو دا ګوتو له بدسي زور ورکی چې د دې مخه قبله طرف ته په سجده کې سیده او خزي چې دی به د ودرولو په ځای دوانه ګس طرف ته خپې وباسي خې طرف ته دوانه خپې وباسي او کوشش ودا کوي چې دیوم د خپو ګوتې قبله طرف ته کې یند سره ټولي قبله ته به د مخونه اړي او سلورم نمبر چې کله دا تندې کیدي نو په بلکې एकदम به نو چې اطمینان په سجده کې کوي مطمئن شي د خپل سجده د دوانو سجدو په درمیان کې سړی کله سجدي نه پاس دی وخت په بودره او په غس خپه باندې بکینه او خخ په بودره داغي دا ګوتی په قبله طرف ته کی او خزي چې دی چې کله د سجدي نه پاسي نو اغيوبه د دې دوانو خپو یو طرف ته ویواړي د خې طرف ته او په دې خپل زنګنانو باندې بلاسونه کیدي په تنانو باندې چې ګوتی زنګنانو ته ښه دویم په دې دوانو سجدو درمیان کې چې کله تاسو کینې نو نظر په کم ځګین باندې ساتي په لمن باندې لمن ورته وي ګود غېږه ته خپلې ته ګوري دویم سجده کولو او دا غینه پاسېدو اولنې سجده به شانتي په دویمه سجده مو کوي دویم نمبر چې د سجدو نه کله پاسې نو اول به تندې اوچته بیا به پوزه دریم
کله چې پاسې نو د ځمکې نه به سهارا نالې کچرته جسم غاټي بیماری یا بوډاواله مشکلی درته نو بیا سهارا د ځمکې نه غستې شي جایز ده کدانې نو فوري به پاسې د ځمکې نه به سهارا نالې دوو کې د مسله راځي خو موږ دلته نه ذکر کوو بس چې کوم مسله لازمي هغه کول پکار سلام ګرځول په وخت کې به د خپل سټ دومره سیرو پاړوي کستا روس تسو کې انساني نو چې هغه تستا مخ په نظر باندې راشي لکه صحابه ویل چې موږ په سلام ګرځولو کې د پیغمبر علی السلام مخ لیدل دا زم لیدل دا غشان دویم سلام ګرځولو په وخت کې به خپل ولو ته ګوري چې کله خی طرف ته واړوي نو خی ولی ته وګوره السلام علیکم ورحمت الله بوای دا نیت بو کوي چې خی طرف ته کومي فرشتي دي هغه ته سلام کوم او چې ګس طرف ته کله سلام وګرځوي نو السلام علیکم ورحمت الله دا نیت بو کوي چې ګس طرف ته کوم فرشتي دي هغه ته سلام کوم اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا